یار پته نه لګي چې هغه دا دومره غیبتونه څه کوي، پته نہیں او غیبت کیوں کر رہی ہے، پته نه لګي چې هغه غیبت ولې کوي. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ډونټ نو، د کومې مطلب چې دی پته نه، او په دویم نمبر باندې why is she backbiting. Don't know why is she backbiting. پتہ نہیں وہ کیوں غیبت کر رہی ہے، پتہ نه لګي چې هغه غیبت ولې کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو بالکل صحیح ځای ته او هم په صحیح وخت باندې راغلی. چېرته چې تاسو بېشکه سپوکن انګلیش سنټنسز زده کوئ، چېرته چې بېشکه تاسو د سپوکن انګلیش سنټنسز جوړولو طریقه زده کوئ. ګرانو کتونکو، سپوکن انګلیش مونږه په هغه ځای کې استعمالو چېرته چې مونږه یو خبره د ماډل وربس په ترو باندې نشو کولی، چېرته چې مونږه یو خبره کوو او هغې کې مونږه 12 ټینسز نشو استعمالولی، نو بیا هلته مونږ خپله خبره خپل کار د سپوکن انګلیش په ترو باندې کوو. ګرانو کتونکو، نن په دې ویډیو کې به تاسو دومره سپوکن انګلیش زده کوئ، دومره سپوکن انګلیش به زده کوئ چې تاسو هغومره سوچ هم نشئ کولی، او د ویډیو په آخر کې به تاسو حیران شئ. تاسو به وایئ چې خدای پاکه دا دومره ډیر انګلیش، دا دومره ډیر سپوکن انګلیش مونږه اخر څنګه او په څه طریقه باندې زده کړو. نو ګرانو کتونکو، راځئ چې څه سپوکن انګلیش سنټنس زده کړو، د کومې په مدد سره چې زمونږ انګلیش لږ نه او انتهایی زیات امپروف کیږي. دا یو خبره خو به تاسو په سوسایټي کې په معاشره کې د بلها خلکو نه اورېدلې وي، تاسو یې هم کوئ، نور خلک یې هم کوي. مونږ وایو پته نه لګي چې هغه زما دشمن ولې جوړ شوی دی، پته نه لګي چې دا خلک سخت محنت ولې نه کوي، پته نه لګي چې هغه انګلیش ولې زده کوي، پته نه لګي چې هغه کلاس ته په وخت باندې ول نه راځي. ګرانو کتونکو، زمونږ د پښتو په سنټنسز کې راځي پته نه لګي، نه خو د دې لپاره مونږه ماډل وربس استعمالولی شو، یعنی نه داسې ماډل وربس شته چې هغه ول مونږ استعمال کو، او نه په ټینسز کې داسې رول شته چې د دې لپاره مونږ استعمال کو پته نه لګي. نو ګرانو کتونکو، د دې لپاره مونږ استعمالو سپوکن انګلیش. د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي پته نہیں، پته نہیں، او په پښتو کې د دې لپاره استعمالیږي پته نه لګي، پته نہیں، پته نه لګي. ګرانو کتونکو، په انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي ډونټ نو. د ډونټ نو څه مطلب دی؟ د ډونټ نو مطلب دی پته نه لګي. لکه فار ایگزامپل که زه ووایم چې اگزامپل دی، زه ولیکم چې پته نه لګي چې ته زما دشمن ولې جوړ شوی، پته نہیں آپ کیوں میرا دشمن بن چکے ہو. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ډونټ نو، د کومې مطلب چې دی څه شی پته نه لګي، او په دویم نمبر باندې why have. ډونټ نو why have you become. ډونټ نو why have you become څه شی my enemy. enemy ویلی کېږي دشمن ته، او سنټنس داسې شو ډونټ نو why have you become my enemy. مطلب یې دا دی چې پته نه لګي چې ته زما دشمن ولې جوړ شوی. بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې پته نہیں لوگ سخت، پته نہیں لوگ سخت محنت کیوں نہیں کرتے ہیں. څه مطلب دی پښتو کې؟ پښتو کې مطلب دا دی چې پته نه لګي چې خلک سخت محنت ولې نه کوي. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي څه شی ډونټ نو، د کومې مطلب چې دی پته نه لګي، او په دویم نمبر why don't people. why don't people او بیا څه شی work hard. د work hard څه مطلب دی؟
सख्त मेहनत. सेंटेंस दा शो डोंट्स नो व्हाई डोंट्स पीपल वर्क हार्ड. अब पता न लगी कि खलक सख्त मेहनत वली न कोي. बल एग्जाम्पल बता सी फॉर एग्जाम्पल के जवे में چې यार पता न लगी چې هغه د دومره غیبتونه سره کوي. पता नहीं ओ गैबत क्यों कर रही है. د یو جینۍ په باره کې پته نه او غیبت کیو کر رही है. پته نه لګي چې هغه غیبت ولې کوي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ډونټ نو. د کومې مطلب چې دی پته نه. او په دویم نمبر باندې why is she backbiting. don't know why is she backbiting. पता नहीं वो क्यों غیبت कर रही है. पता न लगी چې هغه غیبت ولې کوي. بل एग्जाम्पल बता सी फॉर एग्जाम्पल که زه ویم چې एग्जाम्पल ले पता नहीं आप वीडियो क्यों नहीं लाइक करते हैं. पता न लगी چې تاسو ویډیو ولې نه لایک کوئ. एग्जाम्पल पता नहीं आप वीडियो क्यों नहीं लाइक करते हो. د لپاره په انګلیش کې څه شی استعمالیږي. د لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ډونټ نو. د کومې مطلب چې دی پته نه. او په دویم نمبر why do you not like the video. sentence does show don't know why don't you like the video. मतलब ہے پتہ نه لګي چې تاسو ویډیو ولې نه لایک کوئ. ګران کوتونکو دا یو څو اگزامپل یوازې نه د دې سره سره تاسو بلها اگزامپلز ورکولی شئ. که زه ویم چې پته نه لګي چې هغه کلاس ته ولې نه راځي. don't know why he doesn't come to the class. پته نه لګي هغه ماته رینګ ولې نه کوي. don't know why he doesn't call to me. پته نه لګي هغه ماته کال ول نه کوي. ماته میسج ول نه کوي. don't know why he doesn't text me. او داسې بلها اگزامپلز دي. زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي. ډیر سټوډنټس دا یو خبره خو به تاسو په معاشره کې د بلها خلکو نه بلها کرته اورېدلې وي. کله چې هغې د یو دوو کسانو یا د یو دوو څیزونو په درمیان کې په منځ کې کمپیریزن کوي نو هغې ووایي په دې پلان کې سیس کې او په دې بل کې د ځمکې اسمان فرق دی. لکه چېرته چې د کرکټ په باره کې خبره کوي د یو دوو بیټسمینانو په باره کې خبره کوي نو هغې ووایي په بابر اعظم او ویراټ کوهلي کې د ځمکې اسمان فرق دی. چېرته چې د یو دوه کنټریز په باره کې خبره کوي نو هغې بیا وایي په دې کنټري کې او په هغه کنټري کې د ځمکې اسمان فرق دی. چېرته چې د یو دوو سیزونو په باره کې خبره کوي نو بیا هغې په دې پلان کې سیز او په دې بل کې د ځمکې اسمان فرق دی. ګرانو کتونکو د دې لپاره نه په ټینسز کې څه رولز شته. د دې لپاره نه څه ماډل شته چې دا خبره پکې مونږه وکړو. یعنې مونږ دا ووایو چې د ځمکې اسمان فرق دی. د دې لپاره سپوکن انګلیش د دې لپاره مونږه سپوکن انګلیش استعمالو. خو د دې لپاره مونږ دا نه وایو چې there is a sky and earth difference. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي there is a world difference. د there is a world difference مطلب همدغه دی زمین آسمان کا فرق ہونا. په اردو کې د دې لپاره استعمالیږي زمین آسمان کا فرق ہونا. او په پښتو کې د دې لپاره استعمالیږي د ځمکې آسمان فرق. پښتو کې د دې لپاره استعمالیږي د ځمکې آسمان فرق. فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی او سنټنس داسې دی
فار ایگزامپل زه د کرکټ په باره کې خبره کوم، زه وایم چې بابر اعظم اور وراٹ کوہلی میں زمین آسمان کا فرق ہے. بابر اعظم اور وراٹ کوہلی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو دا خبره په انګلیش کې کول غواړئ نو د دې انګلیش داسې دی. There is a world difference between Babar Azam and Virat Kohli. There is a world difference between Babar Azam and Virat Kohli. څه مطلب دی؟ په بابر اعظم او وراٹ کوہلی کې د ځمکې آسمان فرق دی. فار ایگزامپل زه یو بل مثال ورکوم، زه وایم چې په پاکستان او امریکا کې د ځمکې آسمان فرق دی. پاکستان اور امریکا میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان اور امریکہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي there is a world difference between America and Pakistan. There is a world difference between America and Pakistan. څه مطلب دی؟ په پاکستان او امریکا کې د ځمکې آسمان فرق دی. ګرانو کتونکو دا صرف د دې یو دوه اگزامپلز دپاره نه و چې صرف مونږ رولز په دې یو دوه اگزامپلز باندې اپلای کو او خبره ختمه. نه دې کې تاسو بلها اگزامپلز جوړولی شئ. تاسو بالکل ویلی شئ په آیفون او په انډرایډ کې د ځمکې آسمان فرق دی. There is a world difference between iPhone and Android. تاسو بالکل داسې ویلی شئ چې ستا په میسج کې او ستا په خبرو کې د ځمکې آسمان فرق دی. There is a world difference between your messages and your talks. تاسو بالکل داسې ویلی شئ چې په ما او تا کې د ځمکې آسمان فرق دی. There is a world difference between me and you. او د دې نه علاوه بلها نور یعنې څه چې هم تاسو ویل غواړئ خو صرف او صرف تاسو دا مطلب وي، تاسو دا خبره کول غواړئ چې په دې پلانکي سیز کې او په دې بل کې د ځمکې آسمان فرق دی، نو بالکل تاسو بیا د هغې دپاره there is a world difference between او بیا د هغه سیزونو نومونه تاسو سنټنس به بالکل صحیح راځي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. اوس راځئ چې څه نور هم د سپوکن انګلیش سنټنسز زده کړو. ګرانو کتونکو پښتو کې مونږ یو خبره کوو، مونږ وایو هر ځای کې د نشو ماحول دی، هر ځای کې د موسیقۍ ماحول دی، هر ځای کې د ویرې ماحول دی، هر ځای کې د تنهایۍ ماحول دی. ګرانو کتونکو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي it is the ambience. it is the ambience مطلب دی ماحول ہے. ماحول ہے څه مطلب دی؟ ماحول دی. د دې لپاره دا نه استعمالیږي it is the environment. it is the environment نه it is the environment هم دا مطلب دی چې ماحول دی. خو نه دا سپوکن انګلیش دی، د دې لپاره استعمالیږي it is the ambience. it is the ambience مطلب همدغه دی ماحول دی. خو بیا مونږ وایو هر جگه، په هر ځای کې، او یا مونږ وایو جگه جگه، ځای په ځای. نو د هر جگه یعنی د هر ځای دپاره راځي everywhere یعنی هر جگه، او around مطلب دی جگه جگه، یعنی پښتو کې چې ورته مونږ وایو ځای په ځای. فار ایگزامپل که زه ووایم چې it is the ambience of music around. it is the ambience of music around څه مطلب دی؟ it is the ambience of music around مطلب دا دی جگہ جگہ موسیقی کا ماحول ہے، ځای په ځای د موسیقۍ ماحول دی. بل اگزامپل به داسې وي it is the ambience of solitude everywhere. it is the ambience of solitude everywhere څه مطلب دی؟ it is the ambience of solitude everywhere مطلب دا دی چې هر ځای کې د تنهایی ماحول ہے، ہر جگہ تنهایی کا ماحول ہے. ګرانو کتونکو دا صرف د یو دوه اگزامپلز دپاره نه و، تاسو بالکل ویلی شئ هر ځای کې د ویرې ماحول دی. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي
It is the ambience of fear. It is the ambience of fear او بیا everywhere څه مطلب دی په هر ځای کې. It is the ambience of fear everywhere. هر ځای کې د یېرې ماحول دی. تاسو دا هم ویلی شئ it is the ambience of intoxication around. ځای په ځای د نشو ماحول دی. هدې نه علاوه تاسو بلها نور هم ویلی شئ. دا صرف دا یو څو ستاسو د پوهې دپاره او دا اګزامپلز و. دې نه علاوه تاسو چې څه هم ویل غواړئ تاسو دا هم ویلی شئ it is the ambience of backbite everywhere. هر ځای کې د غیبت ماحول دی. هر ځای کې د backbite ماحول دی. غیبت ته ویلی کېږي backbite. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. څومره چې هم تاسو په دې باندې پریکټس کوئ دومره به ستاسو انګلیش امپروف کېږي. دومره به ستاسو سپیکینګ پریکټس کېږي او د دې سره سره به ستاسو انګلیش امپروف کېږي. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.